په ډیرانونو او پسخا او ګندګۍ کې ناستو د خوراکو سره بالکل سترک نه لګېدو. کوم خوراک چې موږ راپروتو هغه ما راواغستو او دغې ماشومانو ته مې ورکړو. د ترکي یو داسې فلم چې په هغه فلم کې د سره بالکل څه خبرې شوي نه دي، خو هغه فلم دغه شارټ کلیپ د احساس نه ډېر زیات ډک دی، کوم چې د ماشوم انسانیت ته د دنیا ته ښودلی دی چې انسانیت څه دی، احساس څه دی او د غریب سړي ژوند څه دی. ترکي دغه فلم شارټ کلیپ کې دی چې تاسو ډېر زیات مخکې کتلی وي او ډېر زیات زوړ هم دی، خو په پښتو کې سره زه لږ شانته کې دې وضاحت کوم چې په دې کې څومره احساس پروت دی د غریب سړي دپاره د دې ماشوم په زړه کې. دغه کې داسې کار وشي چې د کور دا سړی ټي وي ریموټ راواخلي او ټي وي کولاوي، خو ټي وي نه کولاویږي او نه آن کیږي. چې کله هغه په ریموټ باندې زور کی هغه بالکل خوند نه کوي، د ټي وي چک کې بیا هم خوند نه کوي. په دغه ټایم کې د ټي وي چې کوم ریپیرینګ کس دی هغه ته کال وکړي او هغه ته ووایي چې ته دې خوا دلته کې راشه زما ټي وي خراب شوی دی. چې هغه کله کس راوغواړي او هغه راکولاو کړي دننه وګوري نو په دغه ټي وي کې د خوراک پرزې پرتې وي او په دغه کې چاول د وخت مطابق چې څه خوراک و هغه پکې پروت وي. چې هغه پکې پروت وي هغه کس ډېر زیات حیران شي چې مطلب په دې کې خو دا سامان د خوراک دا پروت دی، د دې وجې ستا د ټي وي کار نه کوي. اور دغه کس چې کوم دی په دې ټایم کې په سوچ او په فکر کې پرېوځي چې یار دا خوراک رالی دی ټي وي ته نو څنګه رالی او چا راوړو ولې راوړو. هغه چې کله خپل زوی ته وګوري هغه ته بالکل د دې خبرې احساس وشي چې د بالکل زما د زوی د خوراک راوړی دی او په دې ټي وي کې د اچولی دی، خو په دې خبره باندې حیران وي چې یار خوراک د دې ټي وي سره څه تعلق دی او په دې کې دا ولې واچو. چې کله د زوی خواته لاړ شي هغه زوی په سترګو کې غټې غټې اوښکې او هغه دې خبرې نه یېرېږي چې اوس زه دې ته څه ووایم پلار ته چې په کومه طریقه باندې پلار ته مې زه دا خبره وکړم چې ولې پکې دا خوراک په دې ټي وي کې ما اچولی دی. چې کله هغه باندې زور راوړي او هغه نه تپوس وکړي چې بچې تا ولې په دې ټي وي کې دا خوراک اچولی دی، هغه ورته ټول قصه وکړي چې بابا داسې چلو چې زه ټي وي ته کله ناست وم هغه ټایم کې په دې ټي وي کې ما ډېر زیات غریبانان ماشومان ولیدي او مطلب داسې خلک وو چې هغه بالکل په ډیرانونو او پسخا او ګندګۍ کې ناست وو، د خوراکو سره بالکل سترک نه لګېدو. کوم خوراک چې موږ راپروتو هغه ما راواغستو او دغې ماشومانو ته مې ورکړو. دومره غټ احساس په دې ماشوم کې پروت دی. واقع دغه فلم چې کوم دی یو سکرپټډ دی، لیکلی شوی دی، دا کسان پوه شوي دي، خو په دې کې دومره ډېر زیات ژور سبق پروت دی چې یو ماشوم سره دومره غټ احساس ورسره. یقینا ملګرو الله پاک زموږ نیتونو ته ګوري چې دې انسان کې څومره اخلاص دی، دې انسان کې څومره انسانیت پروت دی، د انسان دپاره دا څومره فکر لري. موږ په غیر چاپیرچل کې دنیا داسې غریبانان خلک شته دی چې هغوی کره د یو ټیم د رزق درک لګي خو د دویم ټیم د رزق درک ورکړه لري او موږ په ښه مړه خېټه باندې خوراک کوو او د کېږو ژوند تېرو. لاول ما کې دا چل دی چې د غریب بالکل څه احساس راکې نشته او دا حقیقت هم دی او بیا په تا کې دا احساس نشته دی چې غریب په کومه طریقه باندې په دې دنیا کې ژوند کوي. الله پاک وایي تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ، زه په تاسو باندې رحم وکړم. دغه وړوکي شانته کې ویډیو وه د اصلاح په نیت نور ملګرو سره شریک انشاءالله ملاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه دمه ما مې ته را شاته راکړي اجازت. د الله په امان.